زما 2020 کې دې ځای نه چې کوم دی MSc وکړه او دا فرست ټایم دلته باچا خان کې کنوکیشن دی. موږ د ډاکټر بشیر احمد وایس چانسلر ډیره شکریا ادا کوو چې زموږ سټوډنټانو دپاره داسې یو ښه دغه وکړو، دا ارینج یې کړو دا کنوکیشن. او تاسو کتی شئ چې دا ډېر زیات سټوډنټس راغلي دي، نن ریهرسل دی او سبا به انشاءالله دا پروګرام وي. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. د نوې کال لومبنی ورځ ده او یقینا په 400 کې په باچاهان پوهنتون کې د سټوډنټانو دپاره د هغه 600 سټوډنټانو دپاره چا چې پی ایچ ډي کړې ده، چا چې ایم پیل کړی دی، چا چې د تعلیم یعنې 14 بس اخري خط ته رسولی دی، د هغوی دپاره د اختر او د خوشحالۍ دغه نوې کال 2023 ثابت شو. او یقینا دغه زمونږ د 400 والو خوبونه یونیورسټي به راځي، یونیورسټۍ ته به په سیکل ځي، په یونیورسټۍ کې به سبق وي، هلکان به وي، جینکۍ به وي، بلډینګ به وي او ټول سهولیات به وي. ورسره چې کوم دی موږ به په دې پېښور کې او په دې غټو پوهنتونونو کې دا لیدل چې کله به یې دغه ټوپۍ په سر کړه نو موږ وایو چې دا لا څه دي، ولې چې هغه موږ پښتو کې خبرې که نه اکثر ته سم خاپیرک جوړ کړي. خو دا د یو سټوډنټ چې کوم دی نه هغه اخرنی هغه وي چې هغه خواهش یې وي، هغه خوب یې وي، دې ځای ته رسېدل ډېره ګرانه وي. تیاری روانې دي مسلسل، دا دی دلته کې چې کوم دی ګورنر صاحب به راځي او دغه سټوډنټانو ته به چې کوم دی نو دغه ټوپۍ په سرۍ، دې خوا ته چې کوم دی نو خال روان دی. وایس چانسلر په خپله چې کوم دی بشیر احمد صاحب د دغه اتوار پر ورځ باندې موجود دی، ورسره چې څومره سټاف دی نو ټول سټاف چې کوم دی د سټوډنټانو د خوشحالۍ دپاره نن د دغه اتوار ورځ او دغه د کال لومبنۍ ورځ چې کومه ده دغه یو مهمه ګرځولې ده. نو خبرې اترې به کوو، سټوډنټان هم موجود دي او دا هم زموږ د باچاهان پوهنتون اعزاز دی. خو دلته کې د سټوډنټ سره خبره کې، خو د سټوډنټ سره خبرې کې او بیا ورسره زموږ د تنګي، زموږ د 400 زموږ د شمالي اشنغره هغه خویان دې په دې کې زده کړه کوي. نو زه خو د ټولو مخکې دې خورکۍ ته مبارکي ورکوم او دا هم ښه خبره ده چې د تنګي ده هغه تنګي ده چېرته چې موږ پیدا شوي، چېرته چې موږ خړپوسې کړي دي، هغې سره هم خبرې کېږي. خپله پېژندګلو را سره. السلام علیکم جی، ډېره مهرباني ستاسو. زما نوم الینا خان دی، زه تنګي نه بلانګ کوم. زما 2020 کې دې ځای نه چې کوم دی MSc وکړه او دا فرست ټایم دلته باچا خان کې کنوکیشن دی. موږ د ډاکټر بشیر احمد وایس چانسلر ډیره شکریا ادا کوو چې زموږ سټوډنټانو دپاره داسې یو ښه دغه وکړو، دا ارینج یې کړو دا کنوکیشن. او تاسو کتی شئ چې دا ډېر زیات سټوډنټس راغلي دي، نن ریهرسل دی او سبا به انشاءالله دا پروګرام وي. او موږ ډېر زیات د زړه نه د ډاکټر بشیر احمد چې کوم دی شکریا ادا کوو چې موږ ته دا دغه راکړو، لکه دا یو پلیټفارم دی. دې ځای نه موږ لکه موږ خپل پیرنټس هم ډېر خوشحاله دي په دې باندې او بس ډېره مهرباني موږ د هغوی ادا کوو. څومره وخت په دغه پوهنتون کې تاسو تیر که او تاسو MSc څه کې وکړه؟ ما جی بوټني کې کړې ده او 2019 کې چې کوم دی موږ لکه دلته کې ایډمیشن وکړو او 2 کاله موږ دلته تیر کړل. 2021 کې موږ دې ځای نه فارغه شو. کله دې سوچو چې دا کومه ټوپۍ دې په سر کړی چې دا به په سروم یا به راته څوک په سروي یا به داسې یو فنکشن کېږي؟ او جی بس محنت هم کړی او بس د هغې صله راته الله پاک میلاو کړه. پوهنتون کې خو داسې څه هغه دغه نو که نه سرات نو چې یاره داسې یو فنکشن به هم کېږي، ګورنر به راځي او جی ځکه چې تاسو ته پته دا یونیورسټۍ ډېر ټایم وشو چې دا جوړه شوې ده او فرست ټایم دا کنوکیشن دی. نو زموږ خو دا دغه نه و چې وبه شي، خو بس موږ د وایس چانسلر صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوو. صحیح. دلته پیریډ څنګه تیر شو؟ دې ځای ماحول باره کې به څه وایې؟ دلته کې خو لکه هلکان جینکۍ دغه کم سبق وي یا دلته کم ټیچران دي د هغوی محنت اجي ډېر ښه ټایم زموږ تیر شوی دی او زموږ ټیچرس چې کوم دي بالکل موږ لکه د هغوی موږ پیرنټس غونته کې موږ سره ډیلینګ کړی دی. ډېر ښه سبق یې موږ ته ښولی دی. دې ځای نه بس دا دی موږ دغه وکړو، شکر الحمدلله ګولډ میډلسټ یم زه او ډېر ښه ټایم تیر شوی دی لکه کلاس فیلوز سره ټیچرس سره ډېر ښه ټایم تیر شوی. اوس جاب کوئ؟ او جی اوس فلحال زه PhD کې وشوم جی اپوینټ شوم. مبارک شه. ډېره مهرباني. نوی کال دی مبارک شه. ډېره مهرباني. کتونکو دا یو ډېره ښه خبره ده. موږ سره دغه رور دا ګولډ میډلسټه او تنګي سیمې سره تعلق ساتي الینا خان. داسې ډېرې بلبلې پټې دي، داسې ډېرې زموږ خویان دي چې په تنګي کې هغوی زده کړې کړي دي، خو بدقسمتي دلته دا چې میډیا ته څوک نه راځي،
د هغوی قابلیت چې کوم دی هغه صرف د استاذۍ د خده پورې بیا بس ختم شي. یعنې دغه په نورو محکمو کې هم کار کولی شي. دې وخت کې 400 کې زمونږ AC ګانې، زمونږ الیکشن کمیشنره، زمونږ د هرې محکمې مشره چې کومه ده هغه زنانه ده. څوک د فیصل آباد نه راغلي، څوک د لاور نه راغلي دي. نو زه به 400 والو ته خواست کوم چې دومره تعلیم پې وکړي، نو په کار دی چې بیا وله مخکې موقع خو هم ورکړې. خپله پېژندګلو را سره. زما نوم محمد علمزیب خان دی او زه بیلانګ کوم ډسټرکټ 48 سره. کوم ځای سره؟ ډسټرکټ 48 ده. ګوډ. ښه. او زه ډېر خوشحاله یم چې ما ته الله تعالی دا کامیابي رانصیب کړه، ما ګولډ میډل اچیو کړو. دا زما د پیرنټس دعاګانې دي او زما د ټیچرز هارډ ورک دی چې د هغې په بنیاد ما دا پوسیبل شوه. 400 کې د کور نه نږدې به روزئ، دلته ورته دا ټوپۍ په سر کې ده. که دا زموږ د 400 والو خو ډېره لویه خوشقسمتي ده. بیا چېرته سوچ تصور و ګورنر به راځي او دومره غټ فنکشن دا تیاری نن د یوې هفتې نه روانې دي. نه جي نه، دا ستاسو دپاره بالکل دا زموږ یو خواب و. خو موږ ډیګري اخیستې زما سیشن اصل کې 2016 ټو 2020 دی. او آیا وخت کې زموږ دا خواب و چې موږ ډیګري والو په کانوکیشن کې، خو آیا وخت کې اوس پرې لاسس ارینجمنټ نو. دا موږ ډېره شکریه ده کو د ډاکټر بشیر احمد صاحب چې هغه موږ ته دا کانوکیشن ارینج کړو. دا فرست ټایم کانوکیشن دی باچا خان یونیورسټۍ کې، او موږ د هغه ډېره شکریه ده کو چې موږ زموږ ته پر دا دونه فروټفل ارینجمنټس وکړل. تاسو ګولډ میډل په څه کې؟ جی ما هیومن نیوټریشن اینڈ ډایټیټکس کې एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे इनटू ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. او سجاب کوي زه جی ام اس روان دي एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी پېښور نه. صحیح. د خپل وی سی باره کې څه وایي؟ وی سی صاحب ډېر یو نایس او ریسپیکټیبل سیلری، هغه د یونیورسټۍ لپاره ډېر ښه اقدامات وکړل. یو د بچهان یونیورسټۍ کې هغه فارمسي ډپارټمنټ انیشیټ کو او داسې نور طریقې دي کومونه هم جاری کړل چې هغه مخکې نو شوي. صحیح. ښه، یو بل سټوډنټ سره به هم خبرې اترې کوو. دا به بره الوځي سبا له بس د دوی چې کوم دی نو دغه اخري دغه دی او خپله پېژندګلو را سره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالملک دی. زه له 400 سره تعلق ساتم، د رزړو یم. او د ټول اول خو ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دلته رالی او زموږ په دې خوشحالۍ کې شریک شوی. او خبره به وکړم د کنوکیشن حوالې سره. زما تقریبا دا ما چې کله بی کام وکړو ما کنوکیشن ته اپلای کړې وه. زما چې کله دا ایم ایس کمپلیټ شو ما بیا کنوکیشن ته اپلای کړې وه. او هغه تیر ځل هم زه دې نه پاتې شوم چونکې دا زما ډېر غټ ارمان و. دې ځل چې مې اپلای یو پېره وکړه نو کرونا راله تیر ځل، نو چې وی سی صاحب هر څه ارګنایز کړي خو د کووډ د وجې کنوکیشن کینسل شو. او ډېر غټ ارمان مې و چې راشم او څنګه زه نور سټوډنټس ګورم، که د لمز ګورم، که د ایم ساینسز ګورم، که د پېښور یونیورسټي ګورم چې هغوی راشي او خپلې ډیګري په دغه سټیج باندې د مهمان خصوصي د گورنر صاحب نه، د وی سی صاحب نه، د های اتھارټیز نه هغه ریسیو کړي. نو ما ته زما په ژوند کې دا لومړنی چانس میلاو شو او خوشحاله. ډېر وی سیګان تیر شوي دي، موجوده وی سی باره کې وی سی صاحب سره مخامخ لیدل کتل خو نه دي شوی، خو چې څه موږ پروګرس ګورو، که هغه موږ نوې ډپارټمنټس ګورو، که هغه موږ نیو اپاینټمنټس ګورو، که هغه موږ فیکلټي کې نوې ملګري ګورو، که هغه موږ ستاسو په شان وروڼه ګورو چې راځي او کوریج ورکوي، ستاسو دا کوریج ګورو هغې کې تاسو د هغوی کارکردګۍ باندې خبرې کوئ، موږ ته هم خبرېږو او نور دنیا هم خبرېږي چې دې وخت کې په باچا خان یونیورسټي کې څه ډیولپمنټل پروجیکټس روان دي، څه پرمختګ روان دی. نو ډېر زیات خوشحالېږو. ډېره زیاته مننه. کتونکو دا زموږ یونیورسټي ده او خپله یونیورسټي په خپله ښکلې کوو. 800 نه زیات ملازمین پکې زده کړه کوي او نن چې دا سټوډنټان کوم خوشحالی دي نو دا زموږ د 400 په دې کې د وزیرستان، په دې کې د چترال، په دې کې د دیر، په دې کې د سوات، په دې کې د بهر ضلعو سټوډنټان چې کوم دي هغه د بېګا راسې راغلي دي او دلته کې دي. دا شاته یو بلډنګ درته ښیم، دا د وي سی صاحب دا 6 کروړه روپۍ چې کوم دی په دې باندې ولګېدې. دا یو نوی بلډنګ جوړ شو. خو یو بل سټوډنټ سره خبرې کوم، څه تعارف محتاج نه دي، تاسو به ډېر ګورئ. نوید ګیګیاني صاحب نن دا تیاری روانې دي، سټوډنټان چې کوم دي راغلي دي، سټوډنټان راغلي دي. ستا پکې څه ځای ترې تعلیم ورسو که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او جی ما ماسټرز پښتو کې وکړ او انشاءالله سبا له به ډیګرۍ اخلو. اوس رالم دا بس هم پکې د خو مبارک شه. مهرباني. سبا له به اوس دا ګونځ مونځ رالو. داسې ده جي
د ټولو ناول دا ډیره تاریخي او ډیره د فخر خبره چې د 400 په شانتي علاقه کې باچا خان یونیورسيټي رااله او نن هغه باچا خان یونیورسيټي دونه په خپل خپو ودرېده چې نن هغې کې کنوکیشن لګیا دي کېږي سبا له به دا های اتارټیز راځي هغې به دې سټوډنټس له دا ډیګری ورکوي او بله خبره دا ده چې د ټول نه غټ خراج تحسین چې کوم دی دا وایس چانسلر صاحب او انتظامیې له ورکول غواړي ځکه چې په 2012 نه پس دی یونیورسيټي کې داسې څه اکټیویټیز نو شوې دا یو غټه اکټیویټي ده دا یو غټ پروګرام دی انشاءالله ټول سټوډنټانو ته موږ مبارکباد پیش کوو انتظامیې ته مبارکباد پیش کوو او تاسو ته مبارکباد پیش کوو چې نن تاسو د سټوډنټانو د منځ کې راغلي او لفخان لګیا د سټوډنټانو تاثرات اخلي او دا ټول 400 له یو پازیټیو امیج ورکوي د وایس چانسلر هم 400 سره تعلق ساتي او دا نن چې 2015 نه والا د 2022 پورې بلکې تای شروع شو او نن د سټوډنټان چې کوم خوشحاله دي نو یقینا خو دلته کې د اجتماعي سوچ کې نو انفرادي سوچ والا زیات دي خو د ویسي صفت کې نو د ویسي چې کوم دی نو بیا هغه مخالفین مخې ته راشي داسې ده جی چې دا یو ډیر تاریخي قدم دی وی سی صاحب اوچت که بل 2023 په شروع کېدو کې په لومبی ورځ کې نن په باچا خان کې دا به زه وایم په پښتونخوا کې یو ځای کې هم داسې اکټیویټي نه روانه تعارف محتاج دی وایس چانسلر صاحب ځکه چې هغه دا دونه غټه اکټیویټي را جوړه کړې ده مونږ خو سټوډنټس ایز ا سټوډنټ بار به خلک ارڅه وایي ایز ا سټوډنټ زه د خپل وایس چانسلر صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغه زمونږ 400 چونکې خپله خوره ده 400 خو هغه چې د 400 لپاره څوک بالکل دی کې اس نو ډاوټ اس شک نشته چې هغه یو ډیر قابل انسان دی ډیر قابل انسان دی دلته کې ډیرې میډمان راغلي دي دلته کې چې کوم دی دغه دی پی آر او صاحب لګیا دی سات نه داسې راغلی دی چې دا دی ترجمان دی عبدالحکیم صاحب دغه شانتې چې څومره سټاف ګوري نو خپله لګیا دي د دغه سټوډنټانو د خوشحالۍ دپاره یقینا په 2015 نه چې کوم سټوډنټان فارغه شوي دي 2022 پورې 600 سټوډنټانو ته به چې کوم دی نو سبا له دغه ډیګری میلاویږي او بیا راتلونکي څه موده څو میاشتې پس چې کوم دی بله یو داسې دستوره ده نو باقي پاتې هغه سټوډنټانو ته به چې کوم دی نو هم دغه ډیګری میلاویږي چې کومو ته نه دي میلاوي شوي نو موږ دغه ټولو سټوډنټانو ته مبارکي وایو او تمه ترې ساتو چې دا د دوی ځای نه وځي او په کومه محکمه کې جاب کوي چې خپلې کورسۍ سره مخلصي وښایي د دې قام او د دې ملک فکر وکړي او زه په دې موقع باندې هغه ټولو خلکو ته وایم چې دا ډیګری چې کومې دي دا خو چېرې په ګرانه م اخیستي او دغه کورسۍ ته لکه ډېر خلک وي په دې ډیګری زما دومره پیسې لګېدلې دي دا پیسې به زه راسر کومه یعنې په ډاکټر چې دې وخت کې 1 کروڑ روپۍ برابرېږي نو هغه سره لاول د هغه خپل 1 کروڑ غم وي نو انشاءالله چې مخلص وي نو جاب هم میلاویږي او ضروري نه ده یو ملګري وي زه زراعت کې کار کوم زمینداران د ده نه پیدې اخیستې شي نو دې نه علاوه چې کوم دی دا یو ډېر په وسیع رغبه کې چې کومه ده دغه پوهنتون به جوړیږي مزید 200 جیره به نو تیاری روانې دي او موږ هم وی چې دغه سټوډنټانو له خو هم حوصله افزایي وکړو د دې یونیورسټۍ دغه سټاف له انتظامي له خو هم داد ورکړو په دې موقع باندې خلک وایي چې الف خان ولې په یونیورسټۍ ډېرې خبرې کوي یا په یونیورسټۍ دا نن چې کوم فنکشن دی دا د 400 تاریخ ژوندی کوي او په 400 په تاریخ کې په لومبني ځل یو ډېر لوی فنکشن کېږي 600 سټوډنټان چې کوم دی هغه به د 14 ډیګری اخلي او هغې کې جینکۍ هم دي هغې کې هلکان هم دي دا زموږ دپاره 400 لپاره ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده کریډټ ورکوم میریټورس پروفیسر ډاکټر بشیر احمد صاحب وایس چانسلر باچا خان پوهنتون چې د 400 سیمې سره تعلق ساتي لګیا دی په خپله ته به وایې خو کلاسپور دی په داسې انداز کې چې کوم دی نو هغه د دې سټوډنټانو د خوشحالۍ دپاره په خپله منډې تړلې وخي او ځان سره یې غونډ سټاف چې کوم دی هغه اخیستی دی بیا 27% د 4% نه والا 27% پورې دې وخت کې په دې کې جینکۍ زده کړه کوي یعنې فیصدي دومره لاړله نو دې نه دا ده چې دلته کې ماحول الحمدلله ښه ټیک ټاک دی تورونه خو لګي هغه داسې دی او بل داسې دی دا یو د دنیا یو سلسله ده چې په دې کې بختانونه نو تورونه نو دغې خلکو به څه کول خو اجتماعي سوچ لرل پکار دي او دغه 800 ملازمین چې په دې کې کار کوي نو دغه 800 ملازمینو
کور ته روان دی د هغوی ژوند چې کوم دی د خوشحالۍ سره روان دی خو هغې کې داسې څه کالي بیړې یا وي نو پکار دا ده چې هغوی خپل نیتونه ټیک کړي او دغه پوهنتون او دغه سټوډنټانو طرف ته توجه کړي چې مزید هم دا پوهنتون چې کوم دی ترقي وکړي او د ګورنر صاحب نه به دا غوښتنه کوم چې راځي صرف خلکو له ډیګرۍ مه ورکوه سبا د دې پوهنتون دپاره غټ اعلان وکړه غټ دومره لوی اعلان وکړه چې تاریخ یې یاد وساتي چې ستا ونډه ستا برخه چې کومه ده هغه هم موږ په دغه پوهنتون کې یاد ساتو صرف دا نه چې خلکو ته یا ټوپۍ په سر کړو یا تقریر وکړو ولاړې موږ به درنه تمه ساتو چې دې پوهنتون دپاره غټ اعلان وکړي. ډېره مننه.